بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. الآية. وقال عليه السلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، یو څو ورځې مخکې زمونږ د دې علاقې یو ډیر بهترین کشر، د هغه نوم دی حافظ رحاب مشوانی صاحب، هغوی یو تلاوت کړی و. هغه تلاوت ډیر وایرل شوی و. په هغې باندې مختلفو قرای کرامو کلیفونه وکړل، چا پې تنقید وکړو، چا څه وویل، خو چونکې چې کله مونږ ته نمبر راغی نو ما په هغې کې د هغه ډېره حوصله افزایي وکړه او د هغه ستاینه مې وکړه. ما ووی چې دې وخت کې د شر او د فتنې او د فساد دور کې دی لګیا دی قرآن حکیم سره او د قرآن حکیم تلاوت سره دونه شوق و محبت او مینه کوي او خلکو کې هم دا شوق پیدا کوي، نو د هغه ما ډېره ستاینه وکړه. بیا چې څه کمې غلطۍ وې نو ما په میډیا نه وې، ما وې دې که چېرته بیا راغی انشاءالله هغه به مو ته زه نوټ کړم چې دا غلطۍ مه کوه، یا یو بل مجود قاري سره کېناسته نو انشاءالله هغه به هم پوه کړي او چې راتلونکي نسل کې کشرانو جوانانو کې دغه شوق نو ما هغه له ډېر ډاډ او تسلي ورکړه. ډېرو علماو پې خاص کر مفتي حمایت الحق صاحب پې ډېر ښه د اصلاح په نیت باندې هغوی هم یو څو خبرې کړې وې، نورو قرای کرام هم کړې وې. خو بیا داسې کار وشو چې زمونږ ډېر محترم او ډېر معزز درون ملګری او زمونږ مشر جناب حضرت مولانا مفتی غلام فرید صاحب چې کوم د دارالافتاء والقضاء پېښور د هغې مشر دی، یقینا موږ ته ډېر ګران هم دی، موږ دپاره ډېر معزز هم دی. بیا هغوی په دې کې یو کلیپ وکړه چې په قرآن کرامو باندې ډېر سخت تنقید او رد وکړه، تر دې پورې چې دوی ته تنګ نظري وویل او دا یې وویل چې یاره د دوی فقاهت نشته او دوی نه پوهېږي په دې دغه باندې. نو هغه کلیپ ما ته ډېرو ملګرو راولېږه، اگر چې ډېر قرآن کرام مدرسین مشران موجود دي، خو ما ته یې دې باندې یو مختصر شان وضاحتي کلیپ وکړه. نو هغه کلیپ چې ما واورېده نو په هغې کې یو څو غټې غلطۍ وې. زه د تنقید په خیال نه ویم، صرف د حضرت مفتی صاحب نوټس کې دا راولم چې انشاءالله یا به پې مونږ له تسلي وکړي او یا چې کوم دی چې دا دوی واوري پرې نور به مطمئن شي، چونکې هر فن دپاره خپل ماهرین وي، څوک په منطقو کې، څوک نحوه، څوک فقه کې، څوک صرفو کې، څوک په قرائاتو کې، چا له الله په څه کې مهارت ورکړی، چا په څه کې. نو د فن تجوید او د قرائت خپل کتابونه او خپل مدرسین او خپل ماهرین دي. بیا چې یو هلک دی هغه تلاوت یې مشهور شوی حافظ صاحب دی، نو په خپله عجم او په لهجه کې تلاوت کوي، نو په هغې باندې ځینې کریان صاحبان چې هغه صحیح فقاهت ورسره نشته، بصیرت ورسره، په هغې سخت تنقید کړی چې گویا کې د تلاوت اورېدل ګناه ده او دا کول ګناه دی، خو دا مطلب چېرته ختم کړ هغه ټول د ګنهګار کړ، څوک چې د ویډیو شیر کوي ټول ګنهګار کړ. او بله دا ده چې چېرته ټول عالمان داسې تلاوت کوي په خپل اجمي لهجه کې. او کوم حدیث کې چې دا راغلی دي چې اقرأ القرآن بلحون العرب، حدیث ضعیف دی. تنوی صاحب دا لیکلی دي چې کومه لهجه دی چې دا بس په دې کې تلاوت کوه، د ځان نه په زور زور تکلف سره کله ځان نه بسیط جوړوي، داسې مه کوه، بس چې څنګه د لهجه راووته. البته دا حدیث کې صحیح حدیث کې راغلی چې ښکلا به ورکوی، یعنی اواز به کوشش کوه چې اواز دې خوږ شي. دا نه دی ویلي چې ځان نه به یا د مصر لهجه جوړه کړي یا به د عراق لهجه، دا نه دی ویلي، دا ځان نه خلک پسې وایي. بله دا ده چې اصل کې دا کریان صاحبان چې کم مقامات ورته ویلی شي که نه چې دا سیکا ده او دا حجاز دی او دا بیات دی، دا جواب دی، جواب الجواب، دا د سندرو طرز دغه دی، دا د سندرو نه نقل وایلی. سندرې چې کمې دي که نه دا خپل لهرونه، یعنی خپل لهرونه دي، خپل یو سبق یې دی، خپل سزونه چې کم دي که نه لهر اوچتول ټیټول، دا دوی نقل والی دغه مقامات چې ورته وایي. دا سندرو اول ایجاد د سندرو کې شوی دی، غنا کې. اصل کې پکار و چې دا شی منې وي، خو دا نه دی منې چې په کومه طریقه چې تا تلاوت ښکلی شي چې خلک یې واوري، الفاظ به صحیح خپل مخرج نه ادا کوي. البته که ته وایي صفات ورسره نه ادا کوي نو صفات ضروري نه دي، حجم چې کم دی صفات نشي ادا کولی.
صفات ضروري دي، مخرج ضروري چې مخرج نه راو بس. اوس چې مخرج نه دی راو بس او غلط راوځي ته بیا ګناهګار نه بلکې ډبل ثواب به درته ملي. حدیث کې راغلی یو سړی کې لکنت دی کنه د کوشش کوي صحیح قرآن وای دا ډبل ثواب ملي. نو دا کوم تجویدی چې کړي د قریان صاحبان نو دی به ویډیو جوړ کړي چې د سړی ګناهګار دروغ وای. دا عالمان نه دی، علم نه دی کړ. کله دوی فتوا باندې لاړ شي نو چال منځونه دي چې د عالمان ټول غلط پلت وای. تاسو د پنځپریانو د شیخ صاحب تلاوت واورئ هغه پکې یو خراب په زیاتې بیا خو د زمونږ مليانو ولا واورئ، زمونږ د خپل مليان مشران هغه خو داسې تلاوت کوي. نو د منع نه درغلی. تنویر صاحب چې د دې متعلق ویلي دي چې تاسو چې کم لهجه شوله بس دا لهجه د خو لږه ښکلا ورکوه چې څومره خلک ته موقع کېږي. داس دا هلک چې د ښکلا ورکوي که نه الفاظ خپل ځای نه ادا کوي، غلط یې نه وي، داسې نه وي چې بې په ځای باندې پې وایي، تی په ځای باندې ټې وایي، داسې خو نه کوي که نه. حروف خپل ځای نه ادا کوي. البته د هغه خیال یې نه کوي چې کوم صفات لازمه دي او غیر لازمه دي، هغې خیال نه کوي او ضروري نه دی. لحن جلی ته دوی په هغه کې جمال القرآن کې لیدلی دي چې لحن جلی چا وکړه نو لمونځ یې نه کي. دې کې تفصیل دی. لحن جلی هغه چې هغې سره بالکل معنا ورسره بدله شي، د اسلام نه کفر ته خبره ده، کفر نه اسلام ته راوړی، هغه لحن جلی. تزلت القاری ووایه که نه په هغه کې د نور العزا کې. دې نه علاوه نور د علمګیري وګوره، شمي وګوره، بیا به د اووه ساعته تنګ نظري به د ختمه شي. دا کریان صاحبان تنګ نظره دي، غلط فتوی لګي. څوک چې ښکلې تلاوت کوي په هر طرز کې او بله خبره ده چې دا قاري صاحب چې کم دی دا حافظ صاحب چې وایي دا د سندرو په طرز کې د نه تپوس وکړه چې سندرو لهرونه تا ته معلوم دي، دته سندره طرزونه چېرته معلوم دي؟ د ښکلا ورکوي بس هغې نه څنګه جوړ شو. سندرې طرز کې هغه کوي چې اولې سندرې ویلي وي هغه ته د لهرونه معلوم وي. د سندرو خپل اووه لکه په قرات کې مقامات دي، دغه دوی هم اووه مقامات دي، اوس نور هم شته، یعنی طرزونه یې دي. نو دا که حافظ صاحب ته چېرته د سندرو طرز معلوم دي چې هغه یې چې تلاوت د سندرو په که دی کوي سندرو طرز ته جوړېږي په دې نه دی ګناهګار. سندرو په طرز باندې هغه کس تلاوت کوي چې هغه ته د لهرونه معلوم وي، ساز خپل لهرونه دي اوچتوالی، لکه د تجوید جواب الجواب کله قرات کوي که نه وایي چې اول یې رو رو وایه اعوذ بالله، بیا لږ اوچت کا جواب الجواب، بیا داسې نور اوچت کا بیا ښکته کا. دا نخرې په سندرو کې وي چې ته ورته مقامات وایي. دا حافظ صاحب صحیح تلاوت کوي، ګناه پکې نشته. او که د ده باندې فتوا راځي نو ټول لمونځونه بیا نه کېږي د عالمانو صاحب چې چا څنګه تلاوت کوو، خو لیکن یو لفظ حرف په ځای بل حرف به نه وایي. صفاتو خیال کا نه کوي خیر دی، خو حرف به نه بدلای چې ته اوس مثلا خې په ځای باندې هې وایي، عین په ځای نه دا به نه کوي، خپل مخرج نه به ادا کوي. بس نور د ټول منځونه کېږي او تلاوت یې هم کېږي او ثواب یې هم دی. او داسې تلاوت ډېر ثواب دی چې هغه خلکو ته ښه ولګي، خلک یې ډېر شعر کوي، خلکو ته ښه ولګېدو د دې ډېر ثواب دی. نو دې نه تاسو جلس کېږئ، ما حسد ما کوئ کریانو صاحبانو، علم زده کوئ. تش کریان زه چې کري ما به داسې چې لمونځ نه وشو چې اول ما تجوید کړی، مونږ هم دا اووه قراتونه کړي، اوس مو یېر کړي هم دي. نو ما به خلکو لمونځ دی نه وشو، وروسته ما کتابونه وکتل دا خو په اس په ګډو وډو سره لمونځ کېږي د هر چا. نو دا مسئلې جواب وشو. نو هغې کې یو خبره دوی دا وکړه که یو انسان په عجمي لهجه کې یا په ګانو بجانو طرز کې هره لهجه کې که څوک تلاوت وکړي نو بس دا ټیک ده، څه خبره نشته. دویم یې دا ووایي چې یاره چې دا مقامات چې کوم دي بس دا موسیقي ده، دا ګانو بجانو دغه طرز دا چې کوم دی دا پکار ده چې ګناه وه چې هغه ګناه نه ده نو بس دا خو هم ګناه نه ده. بله خبره یې پکې دا کړې ده چې دا مخارج ضروري دي او صفاتو ته اړو ضرورت نشته. بلې دا ویلي دي چې یاره تاسو نور اللیزان هم نه خبر، کم از کم هغې کې خو چې باب زلت القاري هغه خو تاسو کتلی وی. بلې پکې دا خبره کړې ده چې د پنجپیریانو کم شیخ صاحب چې دی هغه هم تلاوت کې غلطۍ کوي، یا زمونږ مشرانو دا چې کوم دي تلاوت کې غلطۍ کېږي نو دا به ټول ګناهګاري. نو داسې څه خبرې کړي دي. زما کوشش دا دی چې زه په داسې انداز کې چې کوم د دې فن د قرات او د تجوید د کتابونو حوالې دي او د دې وضاحت ته چې هغه زه ستاسو وړاندې کېدم. الله کریم دې ماله د صحیح وینا ورسره د عمل او تمامو سامعینو ته د صحیح اورېدو ورسره د عمل توفیق دی الله تعالی موږ ټولو ته رانصیب کړي. یوه خبره دا کړې ده چې که یو انسان په عجمي لهجه باندې تلاوت کوي نو دا جایز ده، حالن کې قرآن حکیم کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلسان عربی مبین. الله فرمایي دا موږ په عربی ژبه کې
نازل کړی دی. نو د هرې ژبې خپل طرز وي، خپل ادا، خپل لهجې وي. نو قرآن حکیم په عربی کې نازل دی، نو دا به د عربی په طرز او د دې په لهجه باندې به دا لوستلی شي. تر دې پورې المرشد دا کتاب المرشد په مسائل التجوید والوقف شیخ اظهار احمد تانوی رحمه الله دا لیکلی دی که یو انسان داسې لهجه اختیار کی چې هغه عجمی وي یا د ګانو بجانو طرز وي خو چې هغې سره لهنجلي جوړیږي، نو دغه بیا غلطي ده او دا ګناه ده که داسې یو انسان وی. باقاعده ما په دې کې صفحې راوښکي دې ته مې نشاندهي کړې ده او دا د دې فن ډېر ښکلی کتاب دی. نو چې قرآن حکیم عربی کې نازل دی نو دا د عربی په لهجه باندې ویل دا ضروري او لازمي دی. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیه، الله وی دا موږ په عربی کې نازل کړی دی. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قرآنا عربیا غیر ذی عوج. د قرنګ دوی لیکلی دي مقابیس اللغت د ابن فارس صاحب چې کوم دی هغه دا لیکلی چې قرآن حکیم چې څنګه دا عبارت په تواتر سره را رسېدلی دقه شان د دې طرز او د دې ادا هم موږ ته تواتر سره را رسېدلی ده. او قاری اظهار احمد تانوی رحمه الله لیکلی دي چې دا لهجه د عربی دا موږ ته د سلف صالحینو نه تواتر سره را رسېدلی ده. ځکه د قرآن حکیم من حیث الادا واضع چې دی یعنی بنیاد ایښودونکی دا په خپله د دواړو جهانو سردار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یعنی په انسانانو کې اول ادا، اول لهجه، اول تلفظ او قرات د قرآن حکیم خو رسول الله علیه السلام کړی، بنیاد خو رسول الله علیه السلام ایښی او په عربی کې قرآن نازل دی ځکه الله وایي چې دا ما په عربی کې نازل کړی دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه اورېدلی همغه ادا، تلفظ، هغه عبارت، داسې بیا تابعین او تبع تابعین الی یومنا هذا تواتر سره قرآن حکیم عبارت او د دې طرز او لهجه دا چې کوم ده دا موږ ته را رسېدلې ده. نو که یو انسان په بله لهجه کې ووایي، مثال د ګانو بجانو طرز کې ووایي، مفتي صاحب پکې دا خبره هم کړې ده چې د هلک ته د ګانو ارګونه او طرزونه نه دي معلوم. د هلک اصل کې ناتخوان دی او زیات تر نن سبا ناتخوان چې کوم ناتخوانان حضرات بعضې دې خفه کېږي نه، بعضې ملګري بعضې ناتونه د ګانو بجانو په طرز وایي. نو که تلاوت هم د ګانې په طرز وکړي یا د نات په طرز ووایي په عجمي طرز کې او چې هغې نه لهنجلي جوړه شي که نه، نو دا بیا حرام دی، دا غلطي ده. دا خبره صحیح نه ده که یو انسان په هر طرز باندې تلاوت کوي. بیا خو بعضې اوازونو باره کې الله تعالی قباحت بیان کړی ده، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نو دا خو داسې اوازونو باندې قرآن په هر طرز باندې جایز نه دی، دا ګناه ده. د عربی طرز باندې به دا ویل کېږي. نو دا د سلف الصالحینو نه په تواتر سره رسېدلي. باقاعده دوی لیکلي دي چې دا کم مقامات چې کوم دي دا کمې لهجې لکه څنګه مفتي صاحب وایي چې دا خو د موسیقۍ دغه دي، چونکې دوی وایي چې دا د سلف صالحینو نه را رسېدلي تواتر سره. نو که چېرته دا خبره ستاسو صحیح شي حضرت مفتي صاحب، نو ولې سلف صالحینو په قرآن حکیم تلاوت د ګانو بجانو د موسیقۍ په طرز به کوو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. لہذا دا د فن تجوید د ماهرینو د دې فن د مدرسینو دا د دوی کار دی. لہذا دوی دا خبرې لیکلي دي. په کار دا ده چې ګوره تر دې پورې دا لیکي چې آن حضرت صلی الله علیہ وسلم سے لہجوں کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم او بیا باقاعده حدیث نقل کړی دی، متفقون علیه حدیث دی د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه. دا دغه روایت را نقل کړي. دلته وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام سره په هغه کال باندې چې کومه مکه فتح کېدله په هغه وخت کې سورة الفتح رسول الله علیه السلام قرائت تلاوت وکړ په سفر دوران کې په خپله سورلی باندې. نو فرجع فی قراءته ترجیح وکړه په قرائت کې. قال معاویة لولا انی اخاف ان یجتمع علی الناس. حضرت معاویه سے وفرمایل که چرته زه د دې نه نه یېرېدلی چې خلک به په ما راجمع کېږي، ما به راګیری او ګیره به ما نه راتاوی، نو لحکبت لکم قراءته، ما به تاسو ته د رسول الله علیه السلام هغه قرات چې کومې په هغه سورلی باندې دغه سفر کې کړي ما به تاسو ته هغه تلاوت به مې ته کړی. نو دلته دا
ترجیع دا څه ته وایي؟ دوی په خپل دا د وضاحت کړی چې اتار او چړاو اواز اتار او چړاو ته څه ویلی کېږي. نو د نبی علیه السلام نه هم لهجې ثابتې دي، صحابو نه هم ثابتې دي، او من حیث الادا واضح د تجوید هم نبی علیه الصلاة والسلام دی. نو لہذا دا خبره بالکل صریح غلطه ده. که یو انسان وي چې په هره لهجه کې څوک تلاوت کوي نو دا صحیح ده، دا خبره غلطه شوه. دویمه خبره پکې حضرت مفتی صاحب دا کړې ده چې مخارج لازمي دي او صفات لازمه خبره نه ده. نو زه حضرت مفتی صاحب ته وایم یو څو مثالونه در کوم، دا ټول ملګري واوري، حضرت مفتی صاحب به واوري. بیا زه وایم چې زه د تنقید په خیال نه وایم، صرف د هغوی پر نوټس کې راولم. د دې فن د دې قرائاتو د کتابونو زه حوالې در کوم. که یو انسان د یو مخرج والا حروف، لکه تاسو وی چې مخارج صحیح کول لازمي دي او صفات څه دومره ضروري خبره نه ده، که چا صفات ادا نه کړه نو دا څه خبره نه ده. نو ضا ذال ثا دا د یو مخرج حروف دي. که یو انسان د ضا په ځای ذال ووي نو دې سره معنا بدلیږي. لکه الله فرمای قرآن حکیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وندخلهم ظلا ظلیلا، الله وی موږ به د جنتیان په ګڼو ګڼو سورو کې داخل کو. اوس چې ضا سره دا ووی نو معنی دا شوه چې دا جنتیان به په ګڼو ګڼو سورو کې به وي. او که انسان د ضا په ځای باندې ذال ووی وندخلهم ذلا ذلیلا نو بیا به معنی دا شي چې دا به موږ په ذلت او رسوایۍ سره داخل کو، نعوذ بالله من ذلک. حالانکه ضا ذالسا د یو مخرج حروف دی، مخرج کې فرق نشته، خو صفاتو کې فرق دی. ضا کې استعلا صفت ته مستعلیه ده او په ذال کې هغه نشته. تاسو یې صفات لازمي نه دي، نو صفات بالکل لازمي دي. بل مثال در کوم، لکه سوره قریش کې الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. دا صاد سره لیکلی شوی، ګرمۍ ته ویلی شي. صیف چې صاد سره ووی معنی شوه ګرمي، او که یو انسان د دې صاد په ځای سین ووی والسیف ووی نو بیا خو توره شوه. حالانکه صاد زا سین دا صفیریه حروف دي، د یو مخرج نه ادا کیږي. تاسو وایئ چې مخارج لازمي دي، صفاتو ته ضرورت نشته، دلته خو چې صفت لازمه ادا نشو نو دا بالکل معنا بدله شوه. دویمه خبره، دریم مثال دا دی، که یو انسان په حرف با کې قلقله ادا نه کړي نو د با نه به پا جوړه شي. پا عجمی حرف دی، عربي نه دی، ځکه پا په قرآن کې نشته. د پاکستان چې کومه پا باندې موږ لیکو یا پیښور، د با د لاندې چې درې ټکي وکړي دی نه پا جوړیږي، پا پاکستان. فا په قرآن کې شته، فبأي آلاء ربکما تکذبان، فا. نو اوس وګوره د با نه قلقله صفت لازمه دی، اخوا که تاسو وایئ صفاتو ته ضرورت نشته نو د با نه پا جوړه شوه، عجمی حرف شو، تحریف شو، او تحریف قرآن کې خو حرام دی. بیا لحن جلی، تاسو ووی چې تاسو د قاریان بالکل د فقه نه خبر نه او دغه رنګې تنګ نظر یې بعضې خبرې تاسو کړي دي، لہذا تاسو د نور الازاغه خبره کړې ده چې په باب زلت القاری په کار ده چې تاسو کتلی وي. حالانکه لحن جلی حرامه ده. اوس په لحن جلی کې تفصیل دا دی که معنا بدلېده نو مونځ به فاسد شي. د فقه کتاب نور الازا کې چې کوم وضاحت دی هغه د مونځ د فاسدېدو باره کې دی. که یو قاري قرائت کوي چې قرآن نه ونه وته معنا نه بدلېده نو بیا خو مونځ صحیح دی، خو دا خبره ده. باقي لحن جلی حرامه ده. حکم د لحن جلی چې دا حرامه ده ولې چې قرآن کې تحریف راځي، یو حرف زیاتول، یو حرف کمول، یو حرف بدلول، یو حرکت بدلول، دا څلور صورت دي که نه. نو که حرف چا زیات که خو تحریف شو، کمې چا وکړه، حرف کم که، یا حرکت بدل که، یا حرف بدل که نو معنا بدلیږي. لکه د قلب په ځای کلب ووی، انعمت په ځای انعمت ووی، انعمتي ووی. دغه رنګې قال په ځای قالو ووی، د لم یولد په ځای لم یولد ووی نو معنا بدلیږي. لحن جلی ده، حرامه ده. ولې چې قرآن کې تحریف راځي. نو تاسو دا خبره کړې ده چې په لحن جلی کې هم ماغه دغې وایي چې یاره دې کې تفصیل دی، نو تفصیل دی خو هغه داسې دی چې دا حرامه ده. دویمه خبره تاسو دا کړې ده، حدیث هم بیان کړی دی، که یو انسان تلاوت کوي په هره لهجه کې چې وکړه او هغه تلاوت که دی پکې غلطیږي او د عجمو لهجه وي نو دته 2 ثوابه میلاویږي. حال دا چې دغه حدیث د دې باره کې نه دی. که یو انسان ته تکلیف وي، عذر وي، بیماري، جبه انخلي، لکنت پکې وي او دی د هغې باوجود هم تلاوت کوي نو 2 اجر ورته ځکه میلاویږي چې یو د تلاوت ثواب شو او دویم چې کوم دی د دې تکلیف ثواب شو.
او چې انسان روغ دی د ادا تلفظ مخارج او صفات صحیح کولی شي نو دی به صحیح کوي که چېرته صحیح ونه وي نو دی ګناهګار دی ځکه علامه جزري رحمه الله په خپل کتاب مقدمة الجزري کې فرمایي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم قرآن د تجوید سره ویل ضروری او لازمي دي که چا د تجوید نه بغیر قرآن حکیم وي دی ګناهګار دی ولې وی لأنه به الاله انزل وهكذا منه الینا وصل ځکه د تجوید په نبی علیه السلام باندې د قرآن مجید د تجوید سره الله تعالی په نبی علیه السلام نازل کړي وهكذا منه الینا وصل مونږ ته د تجوید سره را رسېدلی دی د نبی علیه السلام نه دا لهجې د رسول الله علیه السلام نه صحابو ته دغرنګې سلف صالحینو نه مونږ ته د تواتر سره را رسېدلی دي باقاعده دلته دې کتاب کې دا کم د لهجو نومونه چې دي حسیني او دغرنګې حجازي او دا ټول سیکا او دا کم دغه چې دی هغه لهجات مقامات چې کوم دي باقاعده دوی نمونه لیکلي دي چې دا موږ ته په تواتر سره را رسېدلي دي نو چې تواتر د لهجو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت شو ټیک د اقرأ القرآن بلحون العرب تاسو وی چې یاره دا ضعیف دی د محدثینو د فن حدیث متعلق چې هغې کې د محدثینو کلام دی ضعیف دی زه په دې لحون عرب باندې دغه یو حدیث که ضعیف دی خو موجود خو دی که نه تاسو داسې یو حدیث او یو دلیل پیش کړئ که چا د ګانې یا د ناتو یا د عجمو په طرز باندې تلاوت ووي دې حدیث کې راغلی چې یو دغه هم جایز دي دې دپاره خو دلیل ووایه تاسو دعوه کړې ده لهذا نو یو خو دغه حدیث چې تاسو ویلی چې چا په ژبه کې لکنت وي انکې دغه حدیث کې اول کې الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البرره ماهر د قرآن به هغه معززو فرشتو سره او تاسو وی چې ما قرات سبع ویلی دی او بیا فخر سره وی چې ما هیر کړیم دي نو قرآن هیرول قرات هیرول دا خو بیا تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا ګناه ده که نه ده به هر حال یو څو خبرې د قاري رحاب صاحب حافظ رحاب صاحب چې کوم تلاوت کړی نو هغې کې لږې غلطۍ دي د لهجې په اعتبار هم د مخارجو په اعتبار هم د صفاتو په اعتبار هم اگر چې تاسو یې صفاتو ته ضرورت نشته خو دا څومره تعریفات چې شوي دي لکه علامه جزري رحمه الله وی وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها دا تجوید چې کوم دی دا ورکول دی حروف لره حق د دی حروف من صفت لها ومستحقها کا صفات لازمه دی او کا عارضه دی او بیا تعریف فواید مکیه کې دا شوی دی هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها څومره تعریفات چې کتابونه کړي لکه دا منهاج التجوید دی دا تحبیر التجوید دی دا تفهیم التجوید دی د فن کتابونو بل دا المرشد دی فی مسائل التجوید والوقف د تنویر شرح تیسیر دا د علامه دانی کتاب دی او قرات کتابونه لیکي چې دته په قراتو کې هغه مقام حاصل دی لکه په حدیثو کې چې بخاری شریف ته حاصل دی او علامه شاطبی حرز الامانی و وجه التهانی چې کوم لیکل شوی ده هغه د دې منظومه ده یعنی دا په نثر کې دی هغه په نظم کې دی داسې مقدمة الجزري اظهار التجوید اجوبة التجوید او دغه رنګې ایضاح المقاصد شرح عقیلة الاطراب القصائد دا ټول کتابونه عمده لیکي چې مخارج صفات د تجوید څلور ارکان دي یو مخارج بل صفات بل ترکیبي احکام او قواعد لکه اخفاء ادغام اقلاب وغیره او څلورم په ژبه باندې محنت کول بل خبره تاسو حضرت دا کړې ده چې د پنځپیر شیخ صاحب چې کوم دی هغه خو دا کوي یا زموږ بعضې علما هغوی نه هم دغه رنګې تجوید او لهجه کې دغه کېږي نو بیا به دا ټول ګناهګاري نو که د پنځپیر شیخ صاحب دا خپل غلطی نه مني یا زمونږ مشایخ دا نه مني نو ولې دا کتابونه د فن تجوید او دا څومره احادیث دا څومره آثار دا څومره دلایل چې راغلي نو ولې دوی په غلطه نه یاد ساته زمونږ مشایخ یا مشران علما چې کوم نه د تجوید کمی راځي هغوی دا تسلیموي چې یو زما دا غلطي ده هغوی دا نه وایي هغوی ورته جایز چرته هم نه دي ویلي تاسو ماته د یو عالم پتو وخی چې هغه وی چې لکه نه لهجې ته ضرورت شته نه صفاتو ته ضرورت شته هم د ګانو بجانو په طرز وایي هم د نعتونو وایه او هم غیر عربي یعنی عجمي طرزونو باندې وایه دا خبره بالکل صریح خطا ده تر دې پورې دا وګوره چې د لیکلي دي باقاعده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا لهجه دغه چې کوم دی دا ثابته ده او دا یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه دی فرمایي چې د فتح مکې په کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفتح په سفر کې په خپل سورلې باندې هغه تلاوت کو
دا حدیث در اغستی دی دا امام بخاری رحمه الله دا نقل کړی دی نو وی دا تلاوت کو پاغي کې تلاوت دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترجی وکړه دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سورلې باندې سورۃ الفتح تلاوت کو نو فرجع فی قراءته ترجیع وکړه په قرات کې قال معاویه لولا انی اخاف ان یجتمع علی الناس کچری ما سره دا یره نه وای چې ما باندې بخلق راجم شي ما نه بغیره واچي لحکبت لكم قراءته امام بخاری و مسلم متفق علیه حدیث نقل کړی دی ما بتاسو د رسول الله علیه السلام هغه تلاوت اورولې او دلته بیا د لیکلي دی علامه نووي رحمه الله وی دا ترجیح څه ته وی د آواز اتار او چړاو ته ویلی شي او دلته باقاعده لیکلي دی آن حضرت صلی الله علیه وسلم سے لہجوں کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم نو دا لهجه قرآن حکیم په عربی کې نازل دی دا به په عربي لهجه باندې لوستلی شي په دې کې به انسان خواري کوي ادا به ټیک کوي مخارج به ټیک کوي صفات به ټیک کوي وقفونه به ټیک کوي دا قاری صاحب چې کوم د قاری رحاب صاحب تاسو ګورئ یو اذان یې کړی دی هغې کې وایي الله اکبر وکبر اکبر د حمزې په ځای واو وایي د لحن جلي څلور صورته دي که نه یو حرف په ځای بل حرف چې سړی ووایي تبدیل الحرف بالحرف دا لحن جلي شوه که قرآن حکیم کې داسې ووي د قرآن حکیم بل سره بدل حرف بل سره بدل که دا خو لحن شو جلي ښکاره غټه غلطي شوه نو دا حرامه ده ځکه تحریف راغی قرآن کې که نه اوس الله اکبر الله اکبر تاسو یې اذان واورئ داسې بعضې ځای کې وقفونه کوي سا ناخلي اواز بند کي نو دا خو سکته شوه قطع الصوت مع النفس زمانا لږ وخت دپاره سا او اواز دواړه کټ کول دا وقف وي نو دی په وقف وصل نه پوهېږي مقطوع او موصول کلمات نه پېژني مخارج او صفاتو کې غلطي ده هغه ما په دې میډیا ځکه نه وي چې ما دغه هلک حوصله شکني ونشي او دغه رنګې هغه احساس کمتری کې مبتلا نشي ما که چېرته دلته راغی زه به ورته دا غلطۍ نشاندهي وکړم که بل یو مجود قاري صاحب خواله ورغی انشاءالله هغه به وله دا غلطۍ ټیک کړي نو حضرت مفتی صاحب صفات بې انتها ضروري او لازمي دي خامخا به صفات دا ټولو مجودینو د دې فن کتابونو دا لیکلي ما سره بلها شی اوالي دي دا مې راوښکي هم دي دې کې نو که یو انسان دا طرز د عجمۍ کوي د ګانو طرز کوي یا بل څه دا بالکل ناروا دی هر طرز تاسو وایئ چې په هر لهجار څنګه چې څوک ویلی شي انکې د بعضې اوازونو بعضې طرزونو خو ګورئ ممانعت راغلی دی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دغه رنګې دې کتاب کې یو ناشنا خبره لیکلې ده وایي دا مخارج خو زناور هم ادا کوي ځکه اواز خو زناور هم کوي که نه خو دا صفات نشي ادا کولی د انسان خاصه دا ده چې دی به صفات هم ادا کوي په خپلو ځای کې لکه څوک صفات ادا نه کړي ما تاسو ته د زوا زالثه د لسویه مخرج منځ کې فرق وي د صفیریه مې ووي یا د با د قلقلي باره کې مې تاسو ته وضاحت وکړو که یو انسان دا صفات پکې ادا نه کړي نو بیا دې سره دا حرف بالکل لازمي دي نو که یو انسان دی هغه مخارج صرف ادا کوي لکه تاسو چې وایي صرف مخارجو ته ضرورت دی او صفاتو ته نشته نو دی وایي چې بیا دکې او زناور کې هډو فرق نشته ځکه انسان خو هله انسان دی چې د اواز کې مخارج هم وي صفات هم ورسره وي بیا خاص کر د قرآن حکیم تلاوت نو دی وایي چې د جانور د زناور او د انسان منځ کې د په اواز کې دا فرق راوښکی دی او دا د فن ښه کتاب دی المرشد فی مسائل التجوید والوقف داسې ډیر کتابونو نو لہذا تاسو چې کوم د پنجپیر د شیخ صاحب خبره وکړه یا د خپلو مشایخو هغې ټول غلطي مني چې یو دا زموږ نه غلطي کېږي هغه خو دا نه و چې یاره که څوک یې ختم لولي یاره په هره لهجې لولي بیا دا خبرې کول چې قرآ تنګ نظر دي دا چا چې په تنقید کړی حالانکې د مفتی حمایت الحق صاحب هغه خپل وضاحتي بیان هم بیا راغی چې ما چرم داسې تنقید مراد نه خو د دې تصحیح مې مراد و چې هر سړی به راځي ورسه بس دغه دور دی قرآن حکیم به په هره لهجه وي نو خلک به چې اصل قرآن جوړ دقه دی زما محترمه دا خبرې ما د تنقید ما ته هم د سلف صالحینو نه دا کتاب لیکي چې تواتر سره ثابت دي تر دې چې نبی علیه السلام نه ثابت دي ځکه من حیث الادا واضع بنیادي ښودونکی د تجوید نبی علیه السلام دی لهجات هم ثابت مخارج سره صفات هم لازم او ضروري بیا دغه قاري صاحب په تلاوت کې چې کومې غلطۍ دي هغه غلطۍ چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې دي که اوس تاسو دغه د یو تلاوت هغې کې هغه صفاتو کې غلطۍ تاسو ته ښیم نو دا کلیپ بې انتها اوږدېږي زه به
ستاسو په مخ کې هغه چې کوم اذان کړی دی یا یو آیات نیم دی دغه کې به د قاري صاحب بدي کې تاسو سره شامل وي بلکې هغه تلاوت په دې میډیا باندې شته او په هغه چې ما کوم کلیپ کړی و د هغه د تسلی او ډاډ دپاره چې هغه مې حوصله خراب نه شي هغه هم په دې میډیا شته خو ستاسو چې دا کوم تنقید راغی په قرآن کرامو باندې یا خاص کر د فن د قراتو د دې تجوید د کتابونو خلاف خاص کر دا یو څو خبرې ډېرې تاسو د لهجې باره کې یا غ د لکنت باره کې کومې خبرې تاسو کړې وي چې دا حدیث کې دا راځي چې انسان پاره لهجه ورې صحیح نه دي دا غلطي دي دغه رنګې د فقه د کتاب نور النزاع حواله چې تاسو ورکړې وه د لحن جلي باره کې کومې خبرې تاسو کړې وي یا کوم صفاتو باره کې تاسو کومې خبرې کړې وي نو امید دا دی چې حضرت مفتي صاحب به زما خبرې بدې ونه ګڼي او انشاءالله که نور څه دغه نو کیدای شي زما ته به تسلي وکړي که بیا داسې موقع وه انشاءالله د دې کتابونو حوالې یا صفحې د دې بعد هغه زه تاسو در ولیږم چونکې کلیپ اوږدېږي دا بعضې خبرې ما د اصلاح په خیال وکړې الله تعالی دې موږ ته د قرآن حکیم د صحیح تلاوت کولو توفیق راکړي په هغې چې کوم اجر ثواب دی الله دې د ټولو اعمالو کې ولیکي او دغه بچنګی حافظ رحاب صاحب او دغه رنګې مفتي غلام فرید صاحب مفتي حمایت الحق صاحب یا دا نورو کومو قراء او علماو چې په دې باندې تبصره کړې ده الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي لہذا دا خبرې دا باقاعده په حوالو سره او دا په دلایلو سره دا دې ثابت شوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين